د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو دجال پیدا شوی و. د نبی صلی الله علیه وسلم په شک راغلی چې دا هغه دجال نه چې کوم الله رب العالمین ما سره وعده کړی چې اخر زمانه کې به دجال راوځي. دا غي نوم عبد الله ابن سیاد. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی دجال چې راځي اخر زمانه کې نو دا په يهودو کې راځي او مور او بلار چې نو دا به د قدونو نه اوګدي او د مور دا سینې چې دی دا به اوګدي د دجال د مور او دا په آخر زمانه کې راشي پیدا بشي انسانان به گمراه کوي او د دجال د مور او پلار چې دی دا به واده کوي خو لیکن 10 کاله به بچی نه کیږي تر 10 کالو پورې دا غین رسته به دا بچي وشي دجال او هیڅ پیدا بچا ته نه رسي هیڅ خیر بچا ته نه رسي یو به پیدا شي وي. صحابه وي منګه ته خبر راغی چې په مدینه کې په يهودو کې د یو کس پیدا شوی دی او دا د صفات دي. صحابه وي منګ ورلو منګه معلومات کو چې منګه تاسو کو منګ ویلې چې دا سرقم سړی دی ونن کې صفات ذکر کړو چې یاره دا د سړی دی چې مور او پلار چې د قدونو نه اوګدي مور او پلار چې د 10 کال د واده کیږي چې بچی نه دي شوی ځای اولنې بچی دی 10 کالو نه وروسته بے پیدی انسان دے اس پیدا چاہتا نہ رسائی. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم با چکلا غټ شو عبداللہ ابن سیاد نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے کل خوالا وارتا معلومات بیتے کو چی ردا آغا دجال دے وکنا. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو رزی عبداللہ ابن سیاد دے باغ تا ورغے دا معلومات کو حالات معلومول چی ردا آغا دجال دے وکنا. نبی صلی الله علیه وسلم د باغ ته ورته نو دا چې کله باغ ته ورغی نو دا د عبدالله ابن سیاد چې دا په خپل باغ کې پروت او په ځان باندې یو شړۍ راچلې وه او چې شی د ځان سره زوتول چې شی یادول. نبی صلی الله علیه وسلم د سیدونو د سورو ته غاړې ته ور روان و چې ورشي او د دې د حالت معلوم کړي چې دا څه وایي. د عبدالله ابن سیاد مور چې هغه دلته نبی صلی الله علیه وسلم یې ولیده چې دا زما دې زوی پسې ور روان دی حالت معلوموي نو غږ په وکړو چې بچی پاڅه محمد را روان دی ستا حالت معلوموي پاڅه. عبدالله ابن سیاد زر را پاڅېد او څه چې ویل هغه بند کړو. نبی صلی الله علیه وسلم ویلې که چېرته دې مور یې پرېښی وی نو موږ به د حالت معلوم کړي وی چې دا څه وایي. حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ د خپلو صحابو د ملګرو سره هغه روان شو دې لپاره چې ورشي د عبدالله ابن سیاد حالت معلوم کی. په دې کې عمر رضی الله عنه ور سره ملګری و چې کله ورله عبدالله ابن سیاد د ملګرو سره لګې دی لوبې کوي. نبی صلی الله علیه وسلم دی عبدالله ابن سیاد ته ویلې آیت دا گوی ورکې چې زه د الله رسول ما وې دی عبدالله ابن سیاد ورته ویلې چې اشهد انک رسول الامیین وې زه دا گوی ورکوم چې ته د عربو امین رسولی او تاسو موږ رسول نه او دا د کفر خبره ده د کفر عقیده ده چې یو سړی نبی صلی الله علیه وسلم د ټول انسانانو لپاره رسول نه حسابوي او داسې وایي چې دا صرف د عربو رسول دی او د نورو انسانانو نه دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي پخواني انبیا چې دي هغه د امت لپاره راغلي دي خو لیکن نبی صلی الله علیه وسلم وایي زه د ټولو انسانانو لپاره الله رسول را لېږلی یم. بیت دی عبدالله ابن سیاد د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو آیا ته دا ګوی ورکې چې زه د الله رسول یم. عبدالله ابن سیاد ورته ویلې چې آیا ته ګوی ورکې چې زه د الله رسول یم. نبی صلی الله علیه وسلم د عبدالله ابن سیاد ته ویلې وایي زه الله منم په الله باندې ایمان لرم او د الله په ټولو رسولانو باندې د دې معنا دا ده چې ته د الله رسول نه او زه تا نه منم. په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې وایي تا ته څوک راځي د عبدالله ابن سیاد ته ویلې دی عبدالله ابن سیاد ورته ویلې وایي یأتینی صادق وکاذب ما ته یو سړی راشي خبر راته وکړي کله دا خبره رښتینې شي او کله دروغجنه شي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې وایي دا خو شیطان دی چې تا دا خبره راوړي او بیا ورته نبی صلی الله علیه وسلم ویلې په تا باندې ستا دا خبره ګډوډه شوې ده ته رسول نه په رسول باندې خبره نه ګډوډېږي لیکن ته یو کاهن یې د کاهنانو نه د عبدالله ابن سیاد چې دا یو کاهن و ځکه وایي په تا باندې خبره ګډوډېږي په رسول باندې چې دا خبره نه ګډوډېږي. بیا ورته نبی صلی الله علیه وسلم ویلې ماذا ترى ته څه یې وای دی عبدالله ابن سیاد ورته ویلې وای ارا سریرا علی البحر زه یو تخ اینما چې هغه په دریاب باندې پروت دی